बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उर्दू जमात सोम द क्लास स्टूडेंटान अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक द द्रेम क्लास स्टूडेंटान मंगा बदी बुक की 18 लेसन वैल्यू राजी चैनल लेसन 19 तासु तौलान दिकू चिकम नुरलसम सबक ते पेज नंबर 135 तरफ तबराशी पागी बांधे सबक नंबर 19 मौजूद दे दिल दिल पाकिस्तान। सही दा नो दा लेसन दा द पाकिस्तान बारे की दे टिक शो چې पाकिस्तान کې सूबी दी او पाकिस्तान कंट्री څنګه ده او د هر صوبې دارالخلافه کم یو ده د پاکستان دارالخلافه کم یو ده د پاکستان د ملک یو آزاد ملک دی دا څنګه آزاد شوی دا ټول خبرې بدی کې موږ سره راکړي دي او ډیفرنٹ چې کم د دوی میوي دي فروټس دي او مختلف صوبې دي د غوی دارالخلافي دي کیپټلز دي کنه نو د دې باره کې موږ سره خبرې پکې راوستي دي نو را به شو سوچ اور بتای ګوره پکچر کې تاسو کتلی شئ هغه ټولې صوبو نه هغه پکچر اغستی دي لکه کویټا شو پېښور شو لاهور شو مینار پاکستان کراچۍ او دغه شان ګلګت بلتستان او دا ټول ځایونه پکې راوستي دي फर्स्ट वही गोरा सोचे और बताए वही सोचो के उमंग हुआ है। पहले क्वेश्चन की पाकिस्तान के कौमी परचम में कौन कौन से रंग है और इस पर क्या बना हुआ है। वही पाकिस्तान की सही था पाकिस्तान चिकम कौमी परचम दे पागी की कम कम रंगुन दी पागी बांधी से जुड़ शिवी दी नो जवाब और तरीके से पाकिस्तान के कौमी परचम में दो रंग है सफ़ेद और सब्ज सही था और इसमें चांद और सितारा बना हुआ है। ठीक था पाकिस्तान चिकम कौमी परचम दे पागी की मासर दो रंगुन दी स्पिन दे او شین رنگ دی او پای کې یو سٹار دی او یو پکې مون دی چاند دی دا پکې جوړ کړی شوی دی پکچر کې تاسو کتلی شئ دا د پاکستان فلیگ دی او دغه کلرز دی دا پکې چاند دی دا پکې سٹار دی تاسو دې ته کتلی شئ ٹھیک شو دویم کوېسچن کې آپ پاکستان کے کس صوبے یا علاقے میں رہتے ہیں وای تاسو د پاکستان په کومه صوبه کې او په کومه علاقه کې اوسېږئ جواب ورته لیکلی شئ نو زه به ورته ولیکم چې میں پاکستان کې صوبه خیبر پختونخوا पेशावर में रहता हो ٹھیک شو زه په پاکستان کې په چې کومه صوبه ده د خیبر پختونخوا په هغې کې په پیشاور کې زه اوسېږم ټیک ده که نه نو هر یو سټوډنټس به دا ځان له ځان له وکړي چې څومره هم کسان دا ویډیو ګوري هغوی ورته جواب ورکولی شي صحیح ده چې تاسو په پاکستان کومه صوبه کې او د کومه علاقه کې مطلب کو پنجاب بلوچستان سندھ پیشاور پختونخوا صحیح ده که نه कम ځای کې تاسو وی او کم علاقه کې وی جواب ورته خپل ورکولای شي نیکسٹ کیا آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته فرسٹ کوېسچن کې پاکستان کے قومی پرچم کا نمونہ امیر الدین کدوائی نے بنایا تھا صحیح ده وای پاکستان چې کوم قومي پرچم دی هغه نمونه پیله چا جوړ کړی و امیر الدین کدوائی نے بنایا تھا هغه جوړ کړی و دا د کس نیم دی دا د سړی نوم دی هغه شخصیت نیم دی چا چې د پاکستان فلیگ نمونه جوړ کړی و یو چې کوم مطلب سیمپل دی هغه نمونه وی ٹھیک شو بیا غي بسي خلکو بیا ډرا کړه او خصي طریقې سره د غفلېږي تیار کړو فرست پہلا دی کس جوړه کړی و دویم کوېسچن کې دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ننگا پربت پاکستان کے پہاڑی علاقوں گلگت بلتستان میں واقع ہے د دنیا چې کم دویم نمبر بلند ترین چوٹی دا بلند ترین غر دی مطلب صحیح دا هغه سنوم دی دا غي نوم دی ننگا پربت او هغه د پاکستان چې کوم پهاړي علاقې دي لکه ګلګت بلتستان الته دا موجود دی نو ام سی کیوز د پاره تاسو ته راتلی شي چې پاکستان قومي پرچم نمونه چا جوړه کړې وه او دنیا کې دوسری بلندترین چوټي ننګا پربت د پاکستان په کومه علاقه کې دی نو تاسو ورته دا لیکلی شئ ګلګت بلتستان دا مو شو را بشي پیج نمبر 136 طرف ته بدی باندې ما سره دل دل پاکستان سبق موجود دی صحیح ده دل څه ته وایي دل وایي زړه ته هارټ ته پاکستان یادوي لکه پاکستان دوی ته دومره ګران دی هغې باره کې لیسن راوستی دی سبق یې راوستی دی فرسٹ راځي تلفظ سیکې د دې لفظو د دې ټکو تلفظ زده کول دي ملنسار شندور جفاکش بندرگاہ خطے مہکتا राजू सबक तरफ तसोई बल काते दरिया सरसब्ज मैदान बुलंद पहाड़ और घने जंगल कितनी खूबसूरत है ये सरजमीन बल काते दरिया गोरा हाँ बल काते दरिया से मतलब शो هغه دریا چې کوم کې دا مختلف چپی وال کیږي ګډي وړي لکه د دې طرف نم چپی راځي صحیح ده او دې طرف نم راځي دی بل طرف نم راځي دې طرف نم راځي ګډي وړي دا چپی راځي لکه یو شان نوي هموار نوي ګډي وړي ټیرا هوا صحیح ده کنه ټیرا هوا هغه چپو ته سوی بل کاته دریا
نو هغه ډیره مزم کوي کو خیالم کړی ښا تاسو چې کله د سمندر یو دریا غاړي ته لاړ شي او چپی د هر طرف نه راځي دی طرف نه سلور وانه طرفونه راځي نو هغه د سیو چتیږي او د سی چپی وخی کنه دا سی دی طرف نه دی طرف نه نو ډیره مزم کوي هغه ته بل کاته دریا سب میدان چې کوم خستا سرسبز او شینکې میدان وی بلند پهاړ او غټ غټ غرونه وی اور غنه جنگل او ډګ ځنګل وی د بوټو صحیح ده کنه خډک وی کتنے خوبصورت ہے سمره خوبصورت ہے یہ سرزمین دا سرزمین دا ازمکا یاد ہے اسے پاک سرزمین بھی کہتے ہیں او دیتا سوئی پاک سرزمین هم ویلے شي پاک سرزمین یعنی پاکستان من په نیشنل انتم کې وایو کنه پاک سرزمین شاد باد کیشور حسین شاد باد نو پاک سرزمین دا په نیشنل انتم کې شامل لې نو پاک سرزمین دلته سمانه شو د دې معنی شو یعنی پاکستان بیا سوئی پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی کو وجود میں آیا پاکستان 14 اگست ګوره تاسو د کوم دا تاریخ ته دا یادوي ښه دا چې په کار دی هر یو کس ته یاد وي 14 اگست 1947 عیسوی کې پاکستان وجود کې راغلی او جوړ شوی او ټیک شو اس کې 4 خوبصورت صوبے ہے او د دې سلور خوبصورت صوبې دي صحیح ده کنه فرست ګوره پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا پهلنې د پنجاب بیا سندھ بلوچستان او بل خیبر پختونخوا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہے آزاد کشمیر او گلگت بلتستان هم دا هم د حصہ ده لکه دې مونږ کتابونو کې وایو چې د سلور صوبې دي کنه خو بیا چې تاسو نور داسې اډوانس نور هم سټډي کوئ کنه نو اوس زیاتر داسې راځي چې پاکستان کې 5 صوبې هي صحیح ده کنه هغه په کې دا گلگت بلتستان دا هم شامل کړي ده نور خو لکه فور یادې کنه سبق کې خو کچري دا به کې شاملوي نو بیا پاکستان 15 صوبې راځي ټیک شو بیا سوي اس کا سبز هلالي پرچم بلا لگتا ہے صحیح ده کنه او د پاکستان چې کوم دا سبز هلالي پرچم د ډیر مزیدار ښکاری ډیر خسته ښکاری تاسو ته غور لګو کوي د تصویر کې تاسو ورته وګورئ څومره مزه کوي څومره خسته ښکاری دا شین رنگ څومره مزه کوي دا سپین رنگ او چې بیا پکې سټار موجود وي بیا پکې هلال چاند موجود وي نو ډیر خوندور ښکاری ها بیا نیکسٹ وی آئے آج آپ کو پاکستان کی سیر کرائے وی راځي نن تاسو له پاکستان سیر درکو کم کم زه تم بوزو کم کم صوبې تم بوزو دا وی چې کم خبرې دی ټول درته بیانو نو پکچر کې تاسو کتلې شي ګوره دا ما سره مینار پاکستان دی راکړې دی خسته یو منظر پیش کړي ګوره نیکسٹ دل دل پاکستان یہ سچ ہے کہ پاکستان ہمارا دل ہے وی دل دل پاکستان دا خ رښتیا د پاکستان زمونږ زړه دی لیکن پاکستان کا دل لاهور ہے لیکن د پاکستان چې کوم زړه دی هغه څه شه دی هغه لاهور دی مینار پاکستان دا په لاهور کې دی ټیک ده کنه نو د پاکستان چې کوم زړه دی هغه لاهور دی لکه مین ځای دغه دی لاهور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے لاہور چې دار صوبہ پنجاب دارالحکومت ہے کیپٹل ہے ٹھیک شو جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے چې د آبادی لحاظ سره پاکستان ټولو نه غټ صوبہ ده لاہور کو کالجو اور باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے لاہور د کالجونو او د باغات شہر هم ویل شي ٹھیک ده کنه نیکسٹ پہ راځي ګوره سمندر کسی بھی ملک کی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے سمندر چې دی سی چې دی صحیح ده هغه د یو ملک په ترقی کې دغه په تجارت کې ډیر زیات اہم کردار ادا کوي پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کراچی میں ہے کراچی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے او د پاکستان چې کوم غټه بندرگاہ دا په کوم ځای کې دا په کراچۍ کې دا او کراچۍ آبادی لحاظ سره پاکستان ټول نه غټ شهر دی صحیح ده کنه نو پکچر سره تاسو کتلی شئ ٹھیک شو بیا سوئی کراچی صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے د کراچی صوبہ سندھ دارالحکومت تے صحیح ده کنه کراچی چې دا دار صوبہ سندھ دارالحکومت تے کیپٹل لے صوبہ سندھ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے صوبہ سندھ چې دا د آبادی لحاظ سره پاکستان دویمه غټه صوبہ ده پهلنې سو پنجاب ٹھیک شو کنه نو سمندر دا د یو ملک په تجارت کې ډیر اهم رول ادا کوي ځکه چې سمندر دغه اوشن دغه غاړو ته مختلف کنټینر راځي مختلف شپس مختلف بحری جهاز دا چلیږي ایکسپورټ او امپورټ کیږي بدی باندې ٹھیک شو نو دا ایکسپورټ او امپورټ د دې ملک نه بهر ملک ته مال وړل ٹھیک شو کنه او بهر ملک نه دې ملک ته مال راوړل دي ته ایکسپورټ ان امپورټ وای بهر نه دلته راوړل دي ته امپورټ وای او دې ځنه بهر ملک ته وړل دي ته ایکسپورټ وای ٹھیک شو کنه نو دې کې د سمندر ډیر غټ رول دی مطلب دا تجارت بدی باندې خلک کوي په کشتیانو کې په بحری جهاز کې په لانچونو کې او دا ملک یو ملک نه بل ملک ته سامان وړي او هغه نه بیا دغه شان په مختلفو خارونو کې تقسیمیږي بیا کلو کې تقسیمیږي دکانونو ته دغه شان خپل کاروبار خلک کوي
ٹھیک شو. بیا نیکسٹ راځي ګوره سوی چاند میری زمین پول میرا وطن یوں تو پورا پاکستان پولوں کی طرح مہکتا ہے. چاند میری زمین دغه چاند یادی دا زما زمکا او پول میرا وطن پول زما وطن لکه د تعارف کړی دی. یوں تو پورا پاکستان پولوں کی طرح مہکتا ہے او دغه شان ټول پاکستان موږ ته د ګلونو په شان دا شان خسته ښکاري خسته بوی کوي خسته چمک وي ټیک ده. لیکن پولوں کا شہر پشاور کو کہا جاتا ہے. لکه څومره ښکلی دی مکمل کنټري مکمل وطن خو بیا هم د ګلونو چې کم خار دی او هغه څه ته وایي هغه پشاور ته وایي. او ما تاسو ته په سټارټینګ کې ویل چې زه د پشاور سره تعلق لرم آئی بلانګز ټو پشاور. نو پشاور پولو کا شہر پشاور کو کہا جاتا ہے. نو دا هم تاسو یاد کړئ چې MCQs کې بیا راځي چې تاسو ته یاد وي اکثر ټیسټونو کې راځي. صحیح ده که نه؟ نو د ګلونو چې کم شهر دی هغه څه ته ویلی دی پشاور ته ویلی دی. پکچر یې ورسره درکړی دی باب خیبر دی دا وګورئ. صحیح ده. پشاور صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے او پشاور دا صوبہ خیبر پختونخوا دارالحکومت دی کیپٹل ہے جو پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے چې هغه د پاکستان ټولو نه وړه صوبه ده او بیا هم پولو کا شهر ورته ویلی دی. پشاور ډیر زبردست دی ښه. پشاور ډیر ښایسته دی ماشاءالله ډیر ښایسته ګلونه دي پکې ښایسته ښایسته فلاورز دي پکې ښایسته ښایسته ځایونه دي پکې چې چا نه لیدلی هغوی چکر لګولی شي بالکل. صحیح ده که نه؟ او چې چا لیدلی وي نو هغوی ته هم پته ده بالکل. نور خو پکې چینجز کېږي خو هر څه ستاسو مخامخ دي خو واقعي ښایسته صوبه ده ډېر یو عجیبه لایف خلک پکې تیروي. نیکسٹ جان شیر خان اور جہانگیر خان نے اسکواش کے میدان میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام خوب روشن کیا ہے. جان شیر خان تاسو به ګورئ اور جہانگیر خان دی اخبارونو کې مرازي دا پاکستانی دي او د پېښور دي هغوی هم په اسکواش په میدان کې په پوره دنیا کې د پاکستان نوم ښایسته روشن کړی دی لکه خلکو ته ښودلی د پاکستان نوم یې بوتلی دی مخکې. ان کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے او د دوی تعلق هم چا سره دی د پېښور سره دی د پېښور سره دی. ټیک ده که نه؟ نو دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره ده چې دغه شان تکړه تکړه سړي تکړه تکړه خلک یو مختلف د کنټري دپاره ښایسته ښایسته قربانۍ ورکوي. نو د دې نه نور ښه خلک څه غواړي خو بس همدا غواړي که نه چې زما کنټري مخکې لاړه شي ترقي وکړي او د غریبانو پکې خیال وساتل شي انصاف پکې وکړی شي. صحیح ده که نه؟ دا ټولې خبرې به دې کې شامل دي. را به شو پیج نمبر 137 طرف ته پیج به واړوئ. سوئی نیکسٹ پاکستانی پل اپنے ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے. اوس د پاکستانو چې کوم فروټس دی هغې طرف ته رالوی پاکستاني چې کوم پل دی هغه د خپلې ذایقې د وجې نه په پوره دنیا کې دا ذایقه د دې دومره مشهوره ده که نه چې پلو کا شهر کویټا کو کہا جاتا ہے. او د فروټو د پلو چې کوم شهر دی ښار دی هغې څه ته ویلی دی کویټا ته ویلی دی. پکچر کې تاسو کتلی شئ دا هغه کویټا پکچر دی. کویٹا صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے. کویٹا چې دی دا د صوبہ بلوچستان دارالحکومت دی کیپٹل دی. صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. صوبہ بلوچستان د رقبی لحاظ سره د پاکستان ټولو نه غټه صوبه ده. آبادی کے لحاظ سے نه یادی ښه رقبی لحاظ سره یادی آبادی خلک یادی رقبه ځمکه یادی. ٹھیک شو. اس کا مشہور سیاحتی مقام زیارت ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے. او د کویټا مشہور چې کوم د سیاحت مقام دی هغه سره زیارت دی. صحیح ده؟ زیارت ته چې هغه قائد اعظم الته قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ هغه د زندګۍ خپل اخرنۍ ورځې الته تیرې کړې وي. پکچر کې کتلی شي. ٹھیک شو. تیری وادی وادی گومو تیرا کونا کونا چومو خوبصورت وادیوں بلند پہاڑوں جھیلوں اور بہتے چشموں کی یہ سرزمین آزاد کشمیر کہلاتی ہے. مطلب ستا دا خسته خسته وادیانې چې دي په دې کې چکر یې وم وګرځېږم او تیرا کونا کونا چومو ستا چې کوم ګوټ ګوټ دی هغه زه وګورم هلته لاړ شم ځان ورسوم او خوبصورته دي دا ټول هر څه ستا مختلف خوبصورته وادیانې دي پکې بلند غرونه پهاړونه دي پکې جیل دي پکې ډفرنټ جیل. صحیح ده که نه؟ او بهتې چشمو او چې کومې خسته خسته بهیږي چشمې دي چشمې چینی ورته ویلی شي هغه دغه سرزمین کې چې موجودې دي هغې ته څه وایي آزاد کشمیر ورته وایي. پکچر کې کتلی شئ څومره ښکلی ځای دی دا وګورئ څومره ښایسته سندري ده ښایسته اسمان ته وګورئ دې بوټو ته وګورئ غرونو ته وګورئ ډېر ښایسته ښکاري ښه. هغې ته څه وایي هغې ته آزاد کشمیر وایي. اور اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے او د ده دارالحکومت څه دی مظفر آباد. یہ 1947 عیسوی میں سخت جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کر کے پاکستان کا حصہ بنا تھا. دا په 1947 کې په سخت جدوجہد د سخت کوششونو نه بعد جدوجہد مین کوشش د هغې نه بعد آزادۍ حاصلولو نه بعد دا د پاکستان حصہ جوړه شوې وه. اس کے ایک حصے پر ابھی بھی بھارت کا قبضہ ہے او د آزاد کشمیر په یو حصہ باندې اوس هم خو د انډیا بھارت هغه قبضه ده پې. دعا ہے کہ اسے بھی جلد آزادی نصیب ہو. آمین. زموږ دعا ده چې هغه
هم زر تر زر آزاد کو او هغه د لپاره دعا کوي امین چې دا سیزه زر ورکړي شي. نو کومه حصہ د نیول شوی دا چې کوم جموں کشمیر دی اوس هم په لانجه روانه ده. نو بس الله دې زموږ مشرانو لا دا همت ورکړي چې دغه د انډیا نه دغه پورشن دا ته واپس واخلي او دا د پاکستان حصہ شي، ځکه الته هم مسلمانانو سي کې پاغي باندې ظلم کیږي، نو دا څوک نشي برداشت کولای. ٹھیک ده کنه. بیا نیکسٹ راځي ګوره سوي کېلو کا بادشاہ پولو کو کہتے ہیں. وای د کم گیمز چې کم بادشاہ دی پولو دا یو گیم دی دته کېلو کا بادشاہ وای. پولو پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے. وای پولو چې د پاکستان په علاقہ کې کوم علاقہ کې گلگت بلتستان کې دا ډېر په شوق سره کیږي. ها دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ اسی خطے میں واقع ہے او د دنیا ټولو نا غټ پولو گراؤنڈ په دې خطه کې شامل دی، په دې خطه کې واقع دی मतलब गिलगित बल्तिस्तान की. यहाँ हर साल एक मेला लगता है जैसे शंदूर मेला कहते हैं او دلته هر کال یو میله لګیږي په ګلګت بلتستان کې چې هغه میلې ته سوی شندور میله. دا پکچر کې تاسو کتلی شي دا اسونوي دا غټ ګراوند دی پولو گیم کوي دا گیم دی سیدا او دا اسونو باندې خلک ناس وي دي سره دا کونټیګانې وندي وي او دا بال په وخی او زی مزل کوي دا یو گیم دی. نو دي ته وي شندور میله غیر چا پیره دنه غټ ډیر شي خلک ناس په کرسو کې مختلف غټ غټ خلک راځي صحیح ده کنه. دنیا بھر سے سیاح اس میلے میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. د دنیا نه سیاح چې کوم چکر والا دي زی په زی ګرځي هغه دی میلې لا ځان شریکي دی لزان را رسي صحیح ده کنه. نیکسٹ ریټر اور بتائے پاکستان کب وجود میں آیا. پاکستان کله په وجود کې راغلی؟ نو پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی کو وجود میں آیا. پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی کی جوړ شوی و. دویم کوېسچن کې پاکستان کې کتنے صوبے ہیں اور ہر صوبے کی خاص بات کیا ہے. صحیح ده تاسو نه تاسو کې د پاکستان سو صوبې دی او د هر صوبې خاص خبره څه ده. نو پاکستان ما سره سلور صوبې دی او د هر صوبې خپل خپل خبره ده خاص خبرې دی پکې لکه. نو پنجاب د پنجاب مطلب غټو صوبه د آبادی لحاظ سره ټیک شو او دغه دارالحکومت څه دی لاهور دی. بیا ورپسې سند دی دویمه غټو صوبه د آبادی لحاظ سره او دغه دارالحکومت کراچۍ ده او بیا ورپسې دغه شان په خیبر پختونخوا دی او دغه دارالحکومت پېښور دی ټیک شو او بیا ورپسې بلوچستان دی رقبې لحاظ سره غټو صوبه ده او دغه دارالحکومت مطلب کوئٹہ دا په خبرې پکې دي ځان ځان دا پکې خاص خبرې دي. نیکسٹ دیکھو راشي پاکستان ایک حسین ملک ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. پاکستان چې دا یو حسین خسته ښکلی ملک دی څنګه چې الله تعالیٰ دې ملک لا بے شمار نعمتونه ورکړي دي. یہاں کے لوگ بہت جفاکش اور ملنسار ہے او د دې ځای خلک بہت جفاکش مین محنتی اور ملنسار مین خوش اخلاق. د دې ځای خلک ډېر زیات محنتی او خوش اخلاق دي. وہ آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں او خپل منځ کې محبت او بھائی چارے سره اوسېږي صحیح ده کنه. الله تعالیٰ پاکستان کو سدا قائم او دائم رکھے. الله تعالیٰ پاکستان ہمیشہ دغه شان قائم او دائم وساتي آمین. دا زموږ لیسن نیکسٹ وی اہم نے سیکھا موږ صحیح زده کړل. سوی فرسٹ پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی کو وجود میں آیا. پاکستان په 14 اگست 1947 عیسوی کې وجود کې راغلی جوړ کړی شوی و. دویم وی پاکستان کے 4 صوبے ہیں اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی اس کا اہم حصہ ہے. د پاکستان سلور صوبے دي او دین علاوہ چې کوم گلگت بلتستان دی آزاد کشمیر دی دا هم د اہم حصہ ده. بل وی پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. پاکستان ډیر زیات خسته خوبصورت ملک دی چې الله تعالی پاکستان لري زیات به شمار نعمتونه ورکړي دي. نو دا خبره موږ به دې لیسن کې زده کړې. امید ساتم تاسو به دې پوه شوي وئ. دا زموږ سبق نمبر 19 چې کوم سبق وو صحیح دا هغه کمپلیټ شو. ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به د ایکسرسایز مشق تاسو ته وړاندې کوو. زموږ ویډیو کمپلیټ شو. خپل سټډي کنټینیو ساتئ. موږ ته هم دعاګانې کوئ د خپل مور پلار خدمت کوئ او تھینکس فار واچینګ. نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوو. موږ لرا کې اجازه. الله حافظ.